आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट नन ज़मूंगा टॉपिक द डेवलपमेंटल बायोलॉजी न दे और दी ननली लेक्चर के वमूंगा द इनरमोस्ट जर्मिनल लेयर यानी एंडोडर्म और द हगे द डेरिवेटिव्स बारे की खबरें को स्टूडेंट अवल का तासो द एंडोडर्म एटमोलॉजी तो वगोरे नो چې کوم د एंडोडर्म वर्ड دی دا ډیرایو شوی دی د ټو گریک ورډز نه یو دی انډو او بل دی ډرما دا انډو ورلد لفظي معنی دا انساइड او د ډرما معنی دا سکن نو سټوډنټ انډوډرم چې کوم دی اټ از د انرموست جرمینل لیئر سراوندډ بای اکټوډرم اینڈ میزوډرم تاسو سټوډنټ کو چرته ګیسټولا ته وګورئ نو په ګیسټولا کې د ټولو نه بهر طرف ته اکټوډرم موجودي په سیکنډ نمبر لیئر پکې میزوډرم موجودي او د ټولو نه درنه سایډ ته انډوډرم موجودي نو انډوډرم ته انرموست جرمینل لیئر ځکه ویل کېږي چې دا د یوې ګیسټولا د ټولو نه دننه سایډ ته موجودي د دې نه بهر سایډ ته اکټوډرم موجودي او بیا په سیکنډ نمبر په دې پسې د دې نه بهر سایډ ته چې کوم دی میزوډرم موجودي स्टूडेंट कुछ तमुंगा फंक्शंस तो गुरु नो द एंडोडर्म से कम दी टू मेजर फंक्शंस दी फर्स्ट फंक्शन द एंडोडर्म दारे चे इट इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल मेसोडर्मल ऑर्गन एंडोडर्म इंडक्शन कई या द मैसेज वर कई मेसोडर्म था او د هغه میسج مطابق چې کوم دی بیا میزوډرم مختلف ارګنز فارمیشن کوي نو فرست فنکشن د انډوډرم داري چې اټ انډیوس د فارمیشن اف سیورل میزوډرمل ارګن یعنی انډوډرم انډکشن کوي یا میسج ور کوي د میزوډرمل ارګن فارمیشن لپاره نو کم خاص میزوډرمل ارګن چې دا انډوډرم د میسج مطابق تیاریږي نو په هغه کې یو نوټوکارډ دی په سیکنډ نمبر باندې هارت دی او په تھرد نمبر باندې کم ارګنز میزوډرمل ارګنز د انډوډرم د میسج مطابق تیاریږي نو هغه بلډ ویسلز دي یعنی کیفیلریز دي آرټریز دي او وینز دي دا ټول چې کم دي د انډوډرم د میسج مطابق د میزوډرم نه تیاریږي سټوډنټ سیکنډ نمبر فنکشن چې کم د انډوډرم دی نو هغه داري چې کنسټرکټ د لاینینګ اف د ډایجسټیو اینڈ ریسپایریټری ټیوب دا انډوډرم د ریسپایریټری ټیوب او دا ډایجسټیو ټیوب چې کوم اپیتھیلیل لاینینګ دی نو هغه هم جوړي نو سټوډنټ دا انډوډرم چې کوم ټو بیسیک فنکشنز دی په هغه کې اولنې فنکشن داري چې اټ انډیوس د فارمیشن اف سیورل میزوډرمل ارګن مطلب د دې خبره داري چې دا انډوډرم د مختلف میزوډرمل ارګن فارمیشن د لپاره سور کوي میسج ور کوي یعنی د هارت فارمیشن د لپاره د بلډ ویسلز فارمیشن د لپاره او د نوټوکارډ فارمیشن د لپاره انډوډرم میزوډرم ته سور کوي میسج ور کوي او سیکنډ فنکشن د انډوډرم داري چې د انډوډرم په مدد سره د ډایجسټیو ټیوب او د ریسپایریټری ټیوب چې کوم لاینینګ دی د هغه فارمیشن کیږي स्टूडेंट को मुंगा डाइजेस्टिव ट्यूब तो गुरु नो डाइजेस्टिव ट्यूब से कम दे एट एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द बॉडी मतलब दारे چې دا डाइजेस्टिव ट्यूब د یو انیمل د انټیریयर سایډ نه شروع شوی او دا انډینګ کړي په پوسټیریयर سایډ باندې نو دا د انټیریयर نه ټورډ د پوسټیریयर سایډ تلی بلداري چې برډز فرام د डाइजेस्टिव ट्यूब فارم د لیور ګال بلیډر اینڈ پینکریاس د دې ډایجسټیو ټیوب نه چې کوم برډز ایرایز کیږي نو د هغه برډز نه جوړیږي ګال بلیډر لیور او پینکریاس نو سټوډنټ دا خبر به موږ وروسته ډیسکس کوو د چپټر د دې ټاپک په لاست کې چې څنګه د ډایجسټیو ټیوب نه لیور ګال بلیډر او پینکریاس جوړیږي نو په اخر کې به ان شاء الله موږ دا ډیسکس کوو چې هاو لیور ګال بلیډر ان پینکریاس چې کوم دی ډیرایوډ فرام دی ډایجسټیو ټیوب دغه شان سټوډنټ کو تاسو سره ریسپایریټری ټیوب ته وګورئ نو ریسپایریټری ټیوب فارم ایز ان آوټ گروث اف د ډایجسټیو ټیوب د دې ډایجسټیو ټیوب نه یو آوټ گروث لایک سټرکچر ایرایز کیږي چې د هغه آوټ گروث نه بیا فردر په فیوچر کې جوړیږي ریسپایریټری ټیوب دغه ریسپایریټری ټیوب فردر بایفرکیټس انټو ټو لنګز دا ریسپایریټری ټیوب غا بایفرکیټ شي ډیوایډ شي د دې نه جوړ شي ټو لنګز نو د ریسپایریټری ټیوب نه د فیوچر جوړیږي زموږه لنګز او ډایجسټیو ټیوب چې کوم دی هغه د موت نه واخلې په انس پورې دا مشتملي او فردر د دې ډایجسټیو ټیوب نه چې کوم آوټ گروث کیږي نو د هغې نه لیور پینکریاز او ګال بلیډر جوړیږي Student, the region of the digestive tube anterior to the point where the respiratory tube arises as the pharynx. The region of the digestive tube anterior to the point where the respiratory tube arises as the pharynx.
مطلب دا ری فیرنګس چې کوم دی دا انټیریयर موست ریجن دی او د دې نه لوور سایډ نه چې کوم دی هغه به ریسپایریټری ټیوب ته ارایز کیږي مطلب دا ری کو تاسو د ډیولپمنٹ اف ان ارګانیزم کله کیږي نو په هغه دوران کې چې کوم فیرنګس ریجن نو دا انټیریयर پورشن دا فیرنګس انټیریयर موست پورشن او د دې انټیریयर موست پورشن د لوور سایډ نه چې کوم ټیوب ارایز کیږي نو هغه ته موږ سوایو هغه ته موږ وایو د ریسپایریټری ټیوب نو ریسپایریټری ټیوب با چې کوم د ډایجسټیو ټیوب انټیریयर سایډ دی هغه ته موږ فیرنګس وایو دا غینه روسته سایډ نه بس کیږي ارایز کیږي وا نو فیرنګس په انټیریयर سایډ ته او دغه انټیریयर سایډ نه با پوسټیریयर طرف ته یو ټیوب ارایز شي نو هغه ټیوب ته موږ سوایو هغه ته موږ ریسپایریټری ټیوب وایو بل student چې کوم epithelial outflows of the pharynx give rise to the tonsils, thyroid gland, thymus gland and parathyroid gland. student دا pharynx چې کوم region دی further د دینه بیا outflows کیږي. outflows means د دینه outgrowth arise کیږي او دغه outgrowth چې کوم دی بیا د future tonsils جوړي thyroid gland جوړي parathyroid gland جوړي او thymus gland هم د دغه outflows نه arise کیږي. بل سټوډنټ چې کوم ریسپایریټری او ډایجسټیو ټیوب دی دا ارایز کیږي د پریمیټیو ګټ نه پریمیټیو ګټ چې کوم دی دا جوړیږي د انډوډرم نه او دغه پریمیټیو ګټ بیا ډیفرنشیټ کیږي زمونږه ډایجسټیو ټیوب ته او ریسپایریټری ټیوب ته سټوډنټ تاسو چې کوم دا ډایګرام ښکاری نو دا هغه ډیریویټیوز دي چې هغه کله د یو ارګانیزم ډیولپمنٹ کیږي نو د ډیولپمنٹ په دوران کې د مختلف پارټس په هغه کې ډیولپ کیږي نو سټوډنټ دا کوم سټرکچر چې تاسو ښکاری دا دی دا برانکیل آرچز دا چې کوم تاسو دا یو سټرکچر ښکاری نو دا د برانکیل آرچز چې کوم دی سټرکچر دی د دې برانکیل آرچز چې کوم انټیریयर موست پورشن دی نو د هغې نه برین جوړیږي بیا پسې دویم نمبر باندې چې کوم تاسو دا ایریا ښکاری د دینه پیچوټری ګلینډ جوړیږي د پیچوټری ګلینډ لاندې چې کوم پورشن دی هغه ډیولپ کیږي د اورل کیویټی ته بیا لاندې کو تاسو راشئ نو دلته ډیولپ کیږي د دې پورشن نه تایراید ګلینډ د تایراید ګلینډ سره یو طرف ته بل طرف ته تاسو ته وړو کې شانتي آوټ گروث ښکاری دی آوټ گروث ته ویل کیږي د پیراتایراید ګلینډ پیراتایراید ګلینډ چې کوم انر موست ایریا ده د هغې نه جوړیږي تایمس او د تایمس نه لاندې چې کوم دا پورشن دی نو د دې نه جوړیږي د نوټو کارډ او د نوټو کارډ د پاسه چې کوم ایریا ده نو د دې نه جوړیږي سپاینل کارډ نو سټوډنټ دا کوم چې سټرکچر دی نو دا بیسیکلی موږ ته انفارمیشن نه کوي چې کوم ډایجسټیو ټیوب دی دا غي نه کم پارټس یا کم ارګنز یا کم ګلینډز چې کوم دی په فیوچر کې جوړې دي شي بل سټوډنټ وختي مونږ خبرو کړله د ریسپایریټری ټیوب نو مونږ وی چې کوم ریسپایریټری ټیوب دی دا بایپرکیټس کیږي انټو ټو لنګز مطلب دا چې دینه جوړیږي ټو لنګز نو تاسو کو چرته سټوډنټ دی ډایګرام ته وګورئ نو په دې ډایګرام کې چې کوم دا انر موست اوټر موست ایریا یا انټیریयर موست ایریا دا نو هغه فیرنګس دی د ډیولپمنٹ په دوران کې د دې فیرنګس نه پوسټیریयर طرف ته یا لاندې طرف ته یو ګرو افیر شي چې هغه ته ویل کېږي د ټریکیل ګرو دغه ټریکیل ګرو بیا فردر ډیولپ شي او ردینا ایرایز شي پرایمری برانکیل برډز نو دا ټریکیل ګرو چې کوم دا ډیولپ شي ستا موډیفاید شي ستا پرایمری برانکیل برډز ته دی پرایمری برانکیل برډز کې فردر ډیولپمنٹ شي نو د ډیولپمنٹ په دوران کې ټریکیا ایرایز شي د هغې سره سره لیټرل برډز ایرایز شي لکه چې تاسو ته واړه ټیوبز لایک سټرکچر ښکاري نو دا لیټرل برډز دي او د ټولو نه په اخره کې ډیولپ شي سیکنډري برانکیل برډز نو په دې طریقه باندې په میملز کې یا په هایر انیملز کې یا موږ ورته ورټیبریټس وایو لنګز ډیولپمنٹ کیږي سټوډنټ کو مونږه فارمیشن اف د فورګټ او هایند ګټ خبرو کو نو when endoderm pinches in toward the center of the embryo, the foregut and hindgut are formed. When endoderm pinches in toward the center of the embryo, the foregut and hindgut are formed. मतलब دا स्टूडेंट چې کله ارګینوجینیسس کیږي ارګنز فارمیشن کیږي او د ارګینوجینیسس په دوران کې د انډوډرم چې کوم دی دا انورډ موومنټ وکړي ټورډ د سنټر اف ایمبریو نو دغه موومنټ په نتیجه کې چې کوم فورګټ دی او هایند ګټ دی هغه جوړیږي نو سټوډنټ چې کله فورګټ او هایند ګټ فارمیشن سٹارټ شي نو at first the oral end is blocked by
oral plate or stomodome. مطلب دا دی سټوډنټ چې کوم انټیریयर موسٹ پورشن چې کله فورګټ او هایند ګټ فارمیشن سٹارټ شي نو چې کوم د دې فورګټ انټیریयर موسٹ پورشن دی دا بلاک شوی په یو پلگ باندې چې هغه اکټوډرمل ان اوریجنی او دغه پلگ ته څه ویل کیږي دغه ته ویل کیږي د سټوموډوم. نو سټوموډوم چې کوم دی بیسیکلی دا اکټوډرمل ریجن دی. نو دا هایند ګټ او د فورګټ فارمیشن په د فورګټ او د هایند ګټ فارمیشن په دوران کې چې کوم انټیریयर پورشن دی چې هغه ته مونږه اورل اینډ وایو نو دغه اورل اینډ بلاک شوی په سمانه د اکټوډرمل ټیشو باندې او دغه اکټوډرمل ټیشو ته څه ویل کیږي هغه ته ویل کیږي د سټوموډوم. But student, in 22 days embryo, the stomodomes break and form oral opening. چې کله یو امبریو د 22 دین شي نو دغه چې کوم سټوموډوم دی دا بریک شي او د امبریو چې کوم اورل اوپننګ دی یا ماوث ریجن دی نو د هغې فارمیشن شروع شي. نو سټوډنټ چې کله د فورګټ خبره مونږ کوو نو فورګټ فارمیشن په دوران کې فرست ټایم چې کله د فورګټ فارمیشن کیږي نو د چې کوم انټیریयर موسٹ پورشن دی هغه په سټوموډوم په مدد سره بلاک کی. نو چې کله د امبریو د 22 دین شي نو په 22 دین باندې بیا سو شي د سټوموډوم رو سکیږي بریک کیږي او د هغه بریک کېدو په نتیجه کې د امبریو یا د پیټس چې کوم اورل اینډ دی یا اورل ریجن دی د هغې فارمیشن سٹارټ شي. دغه شان سټوډنټ انټیریयर endodermal portion of the digestive and respiratory tube begins in the pharynx. Interior endodermal portion of the digestive and respiratory tubes begin in the pharynx. مطلب دا چې کوم pharynx region دی نو په pharynx region کې چې کوم د digestive tube او respiratory tube endodermal portion دی د هغې فارمیشن شروع شي. د pharynx region کې د digestive tube او د respiratory tube چې کوم endodermal portion دی د هغې شروعات هم شروع شي یا وشي. نو mammalian embryo چې کومه ده په دې کې produce 4 pair of pharyngeal pouches. Mammalian embryo produce 4 pair of pharyngeal pouches in the pharynx region. د mammal چې کومه embryo ده د په pharynx region کې څلور pouches چې کوم دی هغه produce شي. فرست پیر چې کوم دی د هغې نه جوړیږي auditory cavities of the middle ear and cavities of the eustachian tube. زمونږه middle ear کې چې کوم auditory cavities دی او دغه شان دی کوم eustachian tube دی نو هغه جوړیږي د first pair of pharyngeal pouch نه. دغه شان سټوډنټ د سیکنډ پیر نه جوړیږي wall of the tonsils. زمونږه د tonsils چې کوم walls دی هغه جوړیږي د second pair of pharyngeal pouch نه. The third pair na jodi thymus gland and one pair of the parathyroid gland. The third pair of pharyngeal pouch na jodi thymus gland or one pair of parathyroid gland. Student تاسو چې څنګه پته را زمونږه parathyroid gland مشتمل له په سلور لوبز باندې یا دا بیسیکلی سلور گلینډز دي دا رايوځي شوی دي. نو فرست پیر چې کوم دی هغه جوړیږي د سنه د third pair of pharyngeal pouch نه. او سټوډنټ د فورث پیر نه جوړیږي سیکنډ پیر اف پیراتایرویډ گلینډ تایرویډ گلینډ ان لنګز او د پیرنجل پاوچ کم سلورم پیر دی نو د هغې نه باقي دوه پیراتایرویډ گلینډ جوړ شي تایرویډ گلینډ ته جوړ شي او لنګز ته جوړ شي. سټوډنټ کو تاسو د ډایګرام ته وګورئ نو دا بیسیکلی دا پینکس ریجن دی او دا فیرنکس کم دی د یو ډیولپینګ ایمبریو دی. نو دې کې به تاسو ته دا بلیک ډاټس ښکاري. دا بلیک ډاټس کم دی نو دا فرست دا ریپرزینټ کوي د فرست پیر اف پیرنجل پاوچ دا ریپرزینټ کوي د سیکنډ پیر اف پیرنجل پاوچ دا یو ریپرزینټ کوي د تھرډ پیر او دا ریپرزینټ کوي د فورث پیر. نو سټوډنټ څنګه چې ما ویله د ډیولپمنٹ په دوران کې چې کم فیرنکس دی نو په دغه فیرنکس ریجن کې د انډوډرم د ډایجسټیو ټیوب او چې کم د ریسپایریټری ټیوب دی د هغې انډوډرمل پاوچز یا انډوډرمل سټرکچرز چې کم دي د هغې فارمیشن شروع کیږي. نو دغه فیرنکس ریجن چې کم دی په دې کې سلور پیر اف پاوچز پیدا شي او د هغې پاوچز نه چې کم دی بیا فردر د فیوچر چې کم مختلف ارګنز دي د هغې فارمیشن کی. سټوډنټ کو مونږه د ډایجسټیو ټیوب او ان اټس ډیریویټیوز خبرو کو نو سټوډنټ یاد ساتئ چې پوسټیریور ټو د فیرنکس د ډایجسټیو ټیوب کنسټرکټ ټو فارم د اسافیګس سټمک سمال انټسټاین اینډ لارج انټسټاین. سټوډنټ وختي چې کوم موږ خبرو کړله نو په هغې کې موږ د تایرویډ ګلینډ خبرو کړله د پیراتایرویډ ګلینډ موږ خبرو کړله
د تایمس ګلینډ خبره مو وکړله نو بیسیکلی دغه پارت هغه دی چې دا د فیرنګس نه زیات کر انټیریئر سایډ ته لږ شانتي انټیریئر سایډ ته موجود دی. اوس چې موږ کومه خبره کوو د ډیریویټیوز نو دا د فیرنګس نه پوسټیریئر سایډ ته موجود دي. نو سټوډنټ چې کوم د فیرنګس نه مطلب دا دی که تاسو د ډایګرام ته وګورئ نو دا به موږ واخلو د فیرنګس ریجن. نو د فیرنګس ریجن نه چې کوم پوسټیریئر سایډ ته ډایجسټیو ټیوب دی دا لږ شانتي کنسټریکټ شي. کنسټرکشن تاسو ته پته را چې دا لږ شانتي نیرو شي. نو چې دا کله لږ شانتي نیرو شي نو د دې نه چې کوم د ډایجسټیو ټیوب اهم حصې دي اسافیګس ته جوړ شي، سټمک ته جوړ شي، سمال انټسټاین ته جوړ شي او لارج انټسټاین ته جوړ شي. Student, endodermal cells generate only the lining of the digestive tube and its gland. چې کوم endodermal cells دي نو هغه د digestive tube چې کوم organs دي لکه فار ایگزامپل stomach شو، small intestine شو، large intestine شو او دغه شانته چې کوم digestive gland دي لکه liver دی او pancreas دی د هغې سره lining جوړي چې هغې ته مونږه epithelial lining وایو. نو د endodermal cells نه د digestive tube مطلب د سټمک، سمال انټسټاین، اسافیګس او لارج انټسټاین او د دې سره سره د لیور، پینکریاس د دې څه جوړیږي، د دې صرف اپیتیلیل لایننګ جوړیږي. بلکې په د اسافیګس کې یا په سټمک کې یا په سمال انټسټاین کې چې کوم مسلز جوړیږي نو میزنکایمل سیلز فرام د سپلینکنیک میزوډرم ویل فارم د مسلز. نو د ډایجسټیو ټیوب چې کوم مسلز دي دا مسلز جوړیږي د چانه، دا جوړیږي د سپلینکنیک میزوډرم نه. د سپلینکنیک میزوډرم باره کې مونږه په لاست لیکچر کې چې کوم دی هغه خبرې کړې وې. نو چې کوم سپلینکنیک میزوډرم دی هغه د دې ډایجسټیو ټیوب مسلز جوړي. نو چې کوم اپیتیلیل لایننګ دی دا جوړیږي د انډوډرمل سیلز نه او په ډایجسټیو ټیوب کې چې کوم مسلز دي نو دا جوړیږي د سپلینکنیک میزوډرم نه. دا مسل څه کې مدد کوي؟ تاسو چې څنګه پته را زمونږ په ډایجسټیو سیستم کې یو خاص پروسس کیږي، یو خاص فینامینا کیږي، هغه ته پیریسټالسیس وایي. نو د دې پیریسټالسیس د لپاره د دې مومنت د لپاره چې کوم مسلز دي نو دا جوړیږي د سپلینکنیک میزوډرم نه. دغه شان سټوډنټ at the caudal region of the intestine a diffraction from the endodermal and overlying ectoderm which gave rise to the anus. مطلب دا سټوډنټ کو تاسو دا مونږه انټسټاین واخلو نو د دې انټسټاین چې کوم کاډل ریجن دی، کاډل مینس چې کوم د ټول نه پوسټیریئر پورشن دی، وی دلته یو ډیفریشن لایک سټرکچر جوړ شي. دا ډیفریشن لایک سټرکچر د چا نه جوړیږي؟ دا د انډوډرم او د هغې د پاسه چې کوم اکټوډرم دی د هغې نه جوړیږي. نو په اخره کې داسې کار وشي چې دا کم ډیفریشن جوړ شوي دا ډیفریشن سپلټ شي او د دې ډیفریشن نه څه جوړ شي؟ د دې نه د فیوچر اینس جوړ شي. نو سټوډنټ د انټسټاین چې کوم کاډل ریجن دی په دې کاډل ریجن کې د انډوډرم او د هغې سره سره چې کوم اورلاینګ اکټوډرم دی د هغې نه یو ډیفریشن جوړیږي او هغه ډیفریشن چې کله سپلټ شي نو د هغې نه زیات کر ورټبریټس کې څه جوړیږي؟ هغه ته اینس جوړیږي. نو سټوډنټ دا زموږ سره ډایجسټیو ټیوب او د هغې د ډیریویټیوز باره کې خبرې مونږ یو څه وکړې. دغه شان سټوډنټ کو مونږه سپیسیفیکیشن اف د ګټ ټیشو خبرو کو. مطلب دا دی چې هغه کم پروسس دی، هغه کومه فینامینا ده چې په هغې باندې چې کم ګټ ټیوب دی یا ګټ ټیشوز دی هغه سپیسیفاید کیږي. نو سټوډنټ چې کوم انډوډرمل اپیتیلیل is able to respond differentially to different specific mesodermal mesenchyme. سټوډنټ چې کوم سپیسیفیک میزوډرمل میزنکایم دی هغې ته زمونږه ډایجسټیو ټیوب ډیفرنټلی چې کوم دی ریسپانس ورکوي. زمونږه ډایجسټیو ټیوب کې چې کوم انډوډرمل اپیتیلیم دی هغه ریسپانس ورکوي ډیفرنشلی ټو ډیفرنٹ سپیسیفیک میزوډرمل میزنکایم ته. اوس د دې ریسپانس په بیس باندې دیز ریسپانسز انیبل بوث ټیوبس ټو ډیولپ ډیفرنٹ سټرکچر ان ډیفرنٹ ریجن. مطلب دا دی زمونږه ډایجسټیو ټیوب کې چې کوم انډوډرمل اپیتیلیم موجود دی هغه مختلف فیکټر ته ریسپانس ډیفرنٹ ورکوي، ډیفرنٹ سیګنل ته ریسپانس ډیفرنٹ ورکوي. نو په دغه ډیفرنٹ ریسپانس باندې بیا د مختلف پارټ نه ډیفرنٹ ارګنز یا ډیفرنٹ سټرکچرز فارمیشن کیږي. سټوډنټ سپیسیفیکیشن اف د ګټ ټیشو کې ما تاسو دا وویله چې کوم زمونږه په ډایجسټیو ټیوب کې یا په ریسپایریټري ټیوب کې چې کوم مختلف ریجنز دي نو هغه مختلف فیکټرز ته، مختلف جینز ته، مختلف انزایمز ته، مختلف هارمونز ته یا مختلف ټرانسکرپشن فیکټر ته ډیفرنٹ ریسپانس ورکوي.
نو دا هغه ډیفرنٹ ریسپانس په بیس باندې دغه ډایجسټیو ټیوب نه یا د ریسپیریټری ټیوب نه ډیفرنٹ سټرکچرز فارمیشن کیږي. سټوډنټ از ا ایگزامپل زو اخلمه چیک ایمبریو. نو چیک ایمبریو چې کومه ده په هغه کې انډوډرم ایکسپریس ا سیټ اپ ټرانسکرپشن فیکٹر دیٹ آر ریجنلی سپیسیفک. انډوډرم چې کوم دی هغه ایکسپریس کوي ټرانسکرپشن فیکٹر یعنی پروتین او دغه ټرانسکرپشن فیکٹر چې کوم دی هغه ریجنلی سپیسیفک دی. مطلب دا دی چې د چیک ایمبریو چې کوم انډوډرم دی په هغه په مختلف ریجنز کې مختلف ټرانسکرپشن فیکٹر چې کوم دی هغه ایکسپریس کیږي او د هغه ټرانسکرپشن فیکٹر د ایکسپریشن په بیس باندې د انډوډرم د مختلف پارټس نه مختلف سټرکچرز جوړیږي. نو د دې ټرانسکرپشن فیکٹر یو سو ایگزامپل لی. فرست ایگزامپل لی CDXA. CDXA هغه ټرانسکرپشن فیکٹر دی دا په هغه ریجن کې ایکسپریس کیږي د کمی نه چې بعد د فیوچر انټسټاین جوړیږي د چا د چیک. بل CSOX2. CSOX2 دا په هغه ریجن کې ایکسپریس کیږي ایکسپریس ان د پریکرسر اف د سټمک اینڈ اسافیگس. CSOX2 با په هغه ریجن کې په هغه ځای کې ایکسپریس کیږي چې د کمی نه بعد د فیوچر سټمک او اسافیگس جوړیږي. نو CDXA با ایکسپریس کیږي په هغه ځای کې چې کوم ځای نه به انټسټاین جوړیږي او CSOX با ایکسپریس کیږي په هغه ریجن کې چې د کمی نه بعد د فیوچر سټمک او اسافیگس جوړیږي. دغه شان د سټوډنټ یو جین دی د هغه نوم دی هاکس جین HOX جین. The Hox gene چې کوم دی form the cloaca, large intestine and posterior part of the midgut. Hox genes با په چیک کې یا زیات کر ورټیبریټ کې دا ایکسپریس کیږي. یوازې چیک کې نه ایکسپریس کیږي بلکې چې څومره ورټیبریټس دي په هغه ټول ورټیبریټس کې دا ایکسپریس کیږي او د ایکسپریشن په نتیجه کې کلویکا فارمیشن، لارج انټسټاین فارمیشن او posterior part of the midgut فارمیشن کیږي. سټوډنټ کومه د چیک ایمبریو کې د فورث او لاست ون ټرانسکرپشن فیکٹر خبرو کو نو هغه سونیک هچ دی. سونیک هچ مونږه شارټلی ریپرزینټ کوي شو SHH نه. نو سټوډنټ د سونیک هچ باره کې رابرټ اینڈ کولیګ چې کوم دی 1988 to 1995 دوی یو کنسپټ پیش کړو. دوی ویلو چې سونیک هچ ایکسپریشن از لیمیټډ ټو د posterior endoderm of the chick hindgut and the pharynx. Later in development, sonic hedgehog extending throughout the gut endoderm. رابرټ او دغه چې کوم کولیګز هغه ویلو چې کوم سونیک هچ ایکسپریشن دی دا لیمیټډ دی ټو د posterior endoderm of the chick hindgut and pharynx. مطلب دا دی چې کله چیک ایمبریو ډیولپمنٹ کیږي نو دغه ډیولپمنٹ په دوران کې چې کم سونیک هچ دی دا صرف فرست ټایم لیمیټډ دی چې کم هایند ګټ دی او فیرنګس دی د هغې پوسټیریئر انډوډرم ته. سټوډنټ چې کم سونیک هچ ایکسپریشن دی نو فرست ټایم دا لیمیټډ دی موجود دی د هایند ګټ او فیرنګس چې کم پوسټیریئر انډوډرم دی په هغه ریجن کې. بیا چې کله ډیولپمنٹ وشي نو دغه ډیولپمنٹ په دوران کې د سونیک هچ ټول انډوډرم چې کم ټول ډایجسټیو ټیوب دی هغې ته ایکسټینډ شي. نو انیشل سټیجز کې سونیک هچ دا موجودی هایند ګټ او فیرنګس ریجن کې او بیا چې کله ډیولپمنٹ پروسیډ کیږي نو د ډیولپمنٹ د پروسیډینګ سره سره دا ټول هایند ګټ او دغه چې کم انډوډرم دی هغې ته ایکسټینډ شي. دغه شان سټوډنټ سونیک هچ is secreted in different concentration at different side او په different side باندې د سونیک هچ چې کم کنسنټریشن دی هغه ډیفرنٹ دی. انټیریئر سایډ کې کم یا سیوا کې دي شي دغه شان په میډ پوینټ باندې دغه شان دی پوسټیریئر پورشن باندې. نو سونیک هچ چې کم کنسنټریشن دی هغه په ډیفرنٹ ریجن باندې څه دی ډیفرنٹ دی. نو د ډیفرنٹ کنسنټریشن د وجې مختلف ارګنز چې کم دی هغه هم د یو بل نه ډیفرنٹ دی. سټوډنټ کو د دې لیکچر په اخره کې مونږه د لیور پینکریاس او ګال بلیډر فارمیشن خبرو کو. نو چې کم انډوډرم دی it also form the lining of 3 accessory organs چې هغه ته مونږه glands هم وایو. نو سټوډنټ د انډوډرم نه چې کم 3 accessory organs دي یا 3 accessory glands دي چې هغه ته مونږه لیور وایو، هغه ته مونږه پینکریاس وایو او هغه ته مونږه ګال بلیډر وایو. دا هغه چې کم لایننګ دي هغه ته هم جوړیږي. Student, hepatic diverticula extends
out from the foregut into the surrounding mesenchyma. مطلب دا چې کله د دې 3 organs formation کیږي نو فرست ټایم چې کم foregut ته د هغې نه یو hepatic diverticula extend شي. स्टूडेंट को تاسو دې ډایګرام ته وګورئ نو په دې ډایګرام کې چې کم دا پارت دی نو دا ریپرزینټ کوي د سټمک پورشن او سټمک چې کم دی دا د فورګټ حصہ کې دی شي. دغه شان د سټوډنټ د لاندې طرف چې کم تاسو تخکاری نو دیتا ډیوډینم وي. نو ډیوډینم دا د سمال انټسټاین پورشن دی. نو د لیور پنکریاز او ګال بلیډر ډیولپمنٹ چې کله کیږي نو د میډ ګټ پورشن نه یو سپیشل سټرکچر ایرایز شي چې هغه ته ویل کیږي د هیپاټیک ډایورټیکولا. نو هیپاټیک ډایورټیکولا دا ایرایز شي د چانه دا ایرایز شي د فورګټ نه. نو a portion of the hepatic diverticula function as drainage duct of the liver. Branches from this tube proceed the gallbladder. मतलब دا स्टूडेंट چې کوم دا hepatic diverticula دا د hepatic diverticula صحیح سا هغه فنکشن کوي as hepatic duct. د هغې نه جوړ شي hepatic duct او دغه hepatic duct سره یو حصہ چې کوم دا هغه برانچ شي نو د هغې نه د فیوچر سره جوړ شي هغه ته ګال بلیډر جوړ شي. ګال بلیډر د موږ په پښتو کې تریخې وایو. نو سټوډنټ چې کله د لیور د فینکریاس او د ګال بلیډر ډیولپمنٹ کیږي نو فرست ټایم د دې پورګټ نه یو سټرکچر ایرایز شي چې هغې ته موږ وایو hepatic diverticula. نو بیا په فیوچر کې د hepatic diverticula چې کوم دی هغه موډیفاید شي hepatic duct ته او دا موډیفاید شي بیا ګال بلیډر ته. دغه شان سټوډنټ چې کم پنکریاز دی نو پنکریاز ډیولپ فرام د فیوژن اف د ډارسل اینڈ وینټرل ډایورټیکولا. دې ډایګرام ته تاسو وګورئ نو دې ته ویل کېږي د وینټرل ډایورټیکولا او دې ته ویل کېږي د ډارسل ډایورټیکولا. نو سټوډنټ چې کم پنکریاز دی اټ ډیولپ فرام د فیوژن اف د ډارسل اینڈ وینټرل ډایورټیکولا. زمونږ پنکریاز جوړیږي د چانه د ډارسل او د وینټرل ډایورټیکولا نه جوړیږي. In human only the ventral duct survive. مطلب ہے چې کم ventral duct ته هغه survival کوي او چې کم dorsal duct ته هغه سکیږي هغه بیا ختم شي. په ډاګ کې چې کم ډاګ سپیشیز دی په هغوی کې ventral او dorsal ducts دواړه survival کوي. نو دا سټرکچر چې کم تاسو ښکاري دا بیسیکلی سره دا پنکریاز دی. نو سټوډنټ چې کله په ورټیبریټس کې لیور یا پنکریاز یا ګال بلیډر ډیولپمنٹ کیږي نو دا ډیولپمنٹ کیږي د سنه دا ډیولپمنٹ کیږي دا ډایورټیکولاز نه. یو ډایورټیکولا ډیولپ کیږي چې هغه ته موږ هیپاټیک ډایورټیکولا وایو. هغه هیپاټیک ډایورټیکولا د هغې نه بیا جوړیږي هیپاټیک ډکټ او ګال بلیډر او بیا پکې دننه نور دوا ډایورټیکولا ډیولپ کیږي چې یوې ته وینټرل ویل کیږي او بل ته ویل کیږي د ډارسل ډایورټیکولا. نو چې کله وینټرل او ډارسل ډایورټیکولا فیوز شي نو د هغې نه پنکریاز جوړیږي. په هیومنز کې چې کم وینټرل ډکټ دی هغه باقی پاتې کیږي او په ډاګ کې وینټرل او ډارسل ډکټس دواړه چې کم دي هغه سروایو کیږي یا سروایول کوي باقی پاتې